अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास कर د एमडीकेट स्टूडेंट लपारा د बायोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टडी कवल द मोंगोई چې په کومه طریقه باندې با تاسو बायोलॉजी स्टडी کوئ پر MCQs د एमडीकेट لپاره پر 2026 دا د एमडीकेट سلیبس ته د 2025 نو مې بي زیاتر چانسز دا دي چې د 2026 لپاره به هم دا سلیبس وي. په فرست ایئر بایولوژي کې 8 چیپټر انکلوډ دي. سیل سټرکچر اند فنکشن دی، بایولوژیکل مالیکول، انزایم، بایوانرجیټک، ایسولر لایف، ډایجیشن، سرکولیشن، امیونټي. راځي اوس یو چیپټر چې کوم دی هغه سټډي کوو. د ټولو نه مخکې به موږ سیل سټرکچر او فنکشن سټډي کوو. دا چیپټر پکې ټول انکلوډ نه دی، خو کتل ټول ځکه ضروري چې هلته په سلیبس کې وایي چې تاسو په پلانټ او انیمل سیل کې ډیفرنشیشن وکړئ. نو چې ټول چیپټر ته کله سټډي کړئ نو تاسو بیا په هغه کې ډیفرنشیشن معلوم شي. دغه شان پروکیریات او یوکیریات کې ډیفرنس دي او خاص کر په دې کې چې کوم انکلوډ دي نو په دې کې زموږ سره एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम دا ټاپک پکې موجود دی په سلیبس کې. ګولجی باډیز دا پکې موجود دی او بل زموږ سره په دې کې ټاپک دی مایټوکانډریا پکې موجود ده. بل پکې زموږ سره دی نیوکلیس او بل زموږ سره دی کروموسومز او لاست ټاپک په دې کې دی پروکیریاټک اینڈ یوکیریاټک سیل ډیفرنس. صحیح ده، دا پکې موجود دي. نو دا به موږ اوس سټډي کوو 1 by 1 سلیبس وایز. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs पर ही के दार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दा जमु सर सिंगल मेम्ब्रेन दी. सही है. Under the electron microscope a network of channels is seen running through the cytoplasm of all the eukaryotic cell. دویم خبره دا چې دا په eukaryotic cell کې موجود وي. These channels are often continuous with plasma membrane. دا plasma membrane سره connect وي and also appear to be in contact with the nuclear membrane. د نیوکلیر ممبرین نه دا شروع شوی وي، د دې ځینواله د نیوکلیر ممبرین یې سټارټ وي او دلته پلازما ممبرین سره اټیچ وي. دا خبره دلته کړې ده. د هول سیستم اف چینلز دا سه چینلز په پام کې وي is said to be endoplasmic reticulum. دې ته موږ endoplasmic reticulum وایي. دې کې داسې خاص خبره نشته، خو تعالی کدي سره شي ډایرکټ بل دا راغستی چې the channel is seen running through cytoplasm of all eukaryotic cell. These channels are upper continuous with plasma membrane are called طالب endoplasmic reticulum درکړی، طالب Golgi bodies درکړي، طالب mitochondria درکړي. نو the correct option is endoplasmic reticulum. دا MCQs point دا سي یاد ساتئ. The whole system of channel is said to be endoplasmic reticulum. These membranes دا membrane چې دي vary widely in appearance from cell to cell. دا د سیل نه سیل ته بدلیږي، مطلب دا مختلف وي په ځینو مختلفو سیلز کې. These channels are separated دا جدا شوي وي د یو بل نه from the endocytoplasmic membrane by the spherical or tubular membranes one above the other called cisternia. نو د دې چې کوم چینلز دي، د دې چې کوم یونټس دي، هغه ته مو څه وایو؟ هغه ته مو سیسټرنیا وایو. صحیح ده. ان دا سیسټرنیا دی، دا یو شو، دا دو شو، دا درې شو، دا داسې کنیکټ شوي دی یو بل سره، داسې سرکولر پام کې موجود وي، ټیوبولر پام کې سپیریکل. دې ته مو سیسټرنیا وایو. دې ته صحیح ده. There are two morphological form of endoplasmic reticulum. په دوه شکلونو کې دا پاتې کیږي. صحیح ده. یو ته مونږ رب پام وایو، رب endoplasmic reticulum، رب پام with attached ribosome چې هغې ته رایبوسوم attached وي، and a smooth palm without ribosome. او زموږ سره smooth وي چې هغې سره ribosome attached نه وي. نو طالب په MCQ درکړی چې in which endoplasmic reticulum have ribosome؟ رب endoplasmic reticulum که smooth endoplasmic reticulum که both که none of these. نو رب endoplasmic reticulum چې هغې سره رایبوسوم attached وي. بیا رب endoplasmic reticulum are mostly present outside the nuclear membrane and thus involved in protein synthesis. فنکشن د رب endoplasmic reticulum څه شی دی؟ پروټین سینتھیسس دی، یا ته مونږه ټرانسلیشن هم وایو. طالب MCQs کې راځي چې پروټین سینتھیسس څوک کوي؟ نو رب endoplasmic reticulum که smooth endoplasmic reticulum؟ نو رب endoplasmic reticulum دا د دې کریکټ آپشن دی. after synthesis کله چې پروټین تیار شي، د پروټین either store in the cytoplasm یا دا سٹور شي په سایټوپلازم کې
یا exported out of the cell through these channels یا د دې چینلز په ذریعه باندې بهر ته وځي. صحیح ده. و smooth endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum help in metabolism of number of different types of molecule particularly lipid synthesis. دا په مختلف ارګانیزم په میټابولیزم کې فنکشن ورکولی شي. لکه دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم مینلی څه کار کوي؟ مینلی د کې پی کې مطابق دا لیپټ سینتھیسس کوي. صحیح ده. او رب څه کار کوي؟ رب چې کوم دی پروټین سینتھیسس کوي. دا رب د پروټین سینتھیسس کوي او سموث د لیپټ سینتھیسس کوي. دویم فنکشن د سموث څه دی؟ they also help to detoxify the harmful drug. harmful drugs چې کوم وي هغه څه کوي؟ ډیټاکسیفای کوي. ډیټاکسیفیکیشن دا کوي. هغه چې کوم د خطرې نه څه کوي؟ بهر کوي. کوم چې خطرناک ډرګز مغز وي هغه څه کوي؟ دا ختموي په سیل کې. in some cell او په ځینې سیل کې smooth endoplasmic reticulum the smooth is responsible for the transmission د ترانسفر کولو لپاره of impulses transmit کوي. لکه نرو امپلس شو دغه شان چې کوم دی زموږ سره په دې مسل کې چې کوم دی سرکوپلازمیک ریټیکولم په پام کې موجودي، په مسل سیل کې، په نورو سیلز کې دا موجودي. صحیح ده. هغه څه کوي؟ هغه نرو ټرانسمیټ کوي. لکه سیګنل وړي. نرو ټرانسمیشن څه مطلب؟ سیګنل وړل. امپلس مطلب سیګنل وړل. صحیح ده. مغزو ته سیګنل وړي د برین نه سپاینل کارډ ته، سپاینل کارډ نه. صحیح ده. دغه امپلس چې کوم وړي هغه د چا فنکشن دی؟ د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. in addition smooth endoplasmic reticulum play an important role in the transport of material from one part of the cell to other. ګوره طالب بل درکلی چې په ترانسپورټیشن کې څوک هیلپ ورکوي؟ ترانسپورټ اف میټیریل. د ترانسپورټ څوک کوي؟ سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. لکه رپ انډوپلازمیک ریټیکولم پروټین تیار کړل، دغه پروټین چې اوس بهر ته وړي څوک وړي؟ سموث انډوپلازمیک ریټیکولم به وړي. نو سموث انډوپلازمیک ریټیکولم بل فنکشن څه شو؟ transport of material from cell to the other. It provide mechanical support to the cell though so that its shape is maintained. بل فنکشن ادار چې دا میکینیکل سپورټ سیل ورکوي. سیل له څه ورکوي؟ میکینیکلی سپورټ ورکوي. مطلب سیل چې کوم دی هغه سایټوسکلیټن چې څنګه سپورټ سیل ورکوي دغه شان سپورټ دا میکینیکل سپورټ سیل ورکوي. دا سیل څه کوي؟ مینټین ساتي. مطلب د دې د فنکشن نه بغیر سیل چې کوم دی هغه په خطر کې. دا سیل څه کوي؟ مینټین ساتي. میکینیکل سپورټ ورکوي. یو پورس ټایپ سپورټ ورکوي. دا پوینټ وسه یاد ہے. آر بی سی شو، ایگز شو، امبریانک سیل په دې کې انډوپلازمیک ریټیکولم ایبسنٹ وي. صحیح ده. بل د پوینټ د پیټرل بک دی. رب انډوپلازمیک ریټیکولم also involved in formation of new membrane and mechanical support. مطلب دا رب انډوپلازمیک ریټیکولم دا هم په ممبرین فنکشن کې هیلپ ورکوي. مطلب پلازما ممبرین فارمیشن کې او میکینیکل سپورټ دا ورکوي. او دا زموږ بک کې نشته دا پوینټ. دا پیټرل بک دی. اصل پوینټ دلته دا دی. بس دغه د ایم سی کیوز پوینټ دا ټیډبیټ سره یاد ساتئ. سموث انډوپلازمیک ریټیکولم میکس لیپیډز فرام فیټی ایسڈ اینڈ ګلیسرول absorb in the gut and passes them to the Golgi body for export. دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی دا لیپیډز جوړوي د فیټی ایسډ او ګلیسرول نه. د فیټی ایسډ او د ګلیسرول نه څه جوړوي؟ لیپیډز جوړوي. فیټی ایسډ او ګلیسرول چې رايوځای شي دینه لیپیډ جوړیږي. صحیح ده. ګلیسرول د الکوهل دی او فیټی ایسډ دا ایسډ دی. صحیح ده. ایسډ او د الکوهل چې کله رايوځای شي دا چیرته رايوځي کی؟ ابزارب ان د ګټ مطلب سمال انټسټاین شو. صحیح ده. کوم ته چې مونږه دغه ویلی شو ډکټ سیسټم and passes them to the Golgi body for export. او Golgi body ته بیا پاس شو. Golgi body بیا څه کوي؟ باډي ته ایکسپورټ کوي، بهر ته ایکسپورټ کوي. دا رپ انډوپلازمیک ریټیکولم او فاست ټاپک اف د سلیبس. دلته ایم سی کیوز دی. وی ټرانزیشنل انډوپلازمیک ریټیکولم از لوکیټډ نیر. ټرانزیشنل انډوپلازمیک ریټیکولم کوم انډوپلازمیک ریټیکولم ته وایي؟ سموث ته. ځکه چې سموث څه کوي؟ ټرانسپورټیشن کوي. نو هغې ته ټرانزیشنل انډوپلازمیک ریټیکولم هم وایي. نو دا په ایم سی کیوز کې راغلی یو ځل په اکاډمي کې. نو ما نوټ کړی دی. نو ضروري ده نیوکلیس پلازما میمبرین ګالجي چاته نږدې وي. نو ګوره ورته دا نیوکلیس دی، دا بیا زموږ سره رپ انډوپلازمیک ریټیکولم دی، دا سموث دی، دا ګالجي باډي دی، دا پلازما میمبرین دی. نو ګالجي باډي ته څه شی ده؟ دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ګالجي باډي ته نږدې ده. دې سټرکچر کې تاسو دلته لیدلی شئ. صحیح ده. دا پکې ایم سی کیوز پوینټ. اوس مونږ وایو ګالجي اپریټس، دې ته مونږ ډیکټیوسومز هم وایو. نو ګالجي اپریټس هم زموږ سره یو سنگل ممبرین دی. دا په ایم سی کیوز کې راتلی شي چې وچ اف د فالوینګ از ا سنگل ممبرین. طالب اپشن درکړي. نو ګالجي باډي به پکې هم درکړي. یا وچ اف د فالوینګ از ا ډبل ممبرین. طالب پکې بل اپشنز درکړي. نو یاد ساتئ ګالجي باډي زموږ سره سنگل ممبرینیس دی. اول دې سټرکچر ته وګورئ. دې ته مونږ سیس سپیس وایو، دې ته مونږ ټرانس سپیس. دلته ته ما ډایرکټ لیکلی دي
سیس پینګ پامینګ پیس کنویکس پیس اوټر پیس پروکسیمل پیس دته ترانس پیس وایي یا ته کنکیو یا ته میچورینګ یا ته انر یا ډیسټل پیس هم وایو صحیح ده دا اوس ډایریک یاد ساتئ The Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898 په 1898 کې کمیلو ګالجي ډسکور کړو یوزینګ سپیشل سټینینګ ټیکنیکس چې کوم دی په اول سر کې تاسو سټینینګ ویل شي د کلر ورکي او کلر سیل زموږ سره کلر لیست دی کنه د مختلف کلر ورکي دا کلر په بیس باندې به موږ څه کوو ډیفرنشیټ کوو په سټینینګ ټیکنیکس باندې کمیلو ګالجي څه کړو ډسکور کړو This apparatus which was found virtually in all eukaryote consists of stacks of plate and membrane bound in sacs called cisternia التم cisternia او دلته زمو سره membrane bound in sacs called cisternia دي صحیح ده These cisternia together with associated vesicles are called Golgi complex دغه cisternia راوځي شوی ویني دام cisternia پام کړي صحیح ده دا راوځي شوی د زمو سره Golgi complex جوړي It is a complex system د زمو سره complex system of interconnected tubules around the central stalk د central stalk نسوي دا arrange شوی وي The Golgi complex consists of units په دې کې units وي هغه ته موږ dictyosomes وایو صحیح ده دا MCQ points دی چې the Golgi complex consists of units called dictyosomes peroxisome, axosomes, طالب یې در کړي نو dictyosomes. Each dictyosomes is formed of bundles of corrode and platen cisternia. دا د corrode او platen cisternia نه جوړ وي. Associated tubules and secretory vesicles. او دې کې زموږ سره secretory vesicle دا secretory vesicle یعنی دې کې ګوره incoming transport راشي دې سره روان دې کې بیا څه شي secrete شي. صحیح ده secretory dictyosome has two distinct spaces. د دوه faces دا د مو چې یو space دی یو trans space دی. The proximal proximal مطلب اولنی proximal مطلب initiate کوم شي شروع کېدو ولندا اولنی proximal یا cis یا palming pace مطلب دلته جوړیږي دلته سکیږي د سیکریټ دلته به سیکریشن کېږي نو میچورینګ شي دلته جوړیږي The proximal cis یا palming pace present close to the nucleus دا نیوکلیس ته نږدې وي او دا د نیوکلیس نه وي د پلازما ممبرین ته نږدې وي Present close to nucleus in a distal trans یا maturing phase located toward the cell membrane او دا cell membrane طرف ته وي vesicle and tubule pinched up from rough endoplasmic reticulum دا د rough endoplasmic reticulum کال کوم ویل کنه چې پروتین چیرته تیار شي پر rough endoplasmic به smooth endoplasmic reticulum راوړي چاله راوړي دلته راوړي صحیح ده د cis phase دا from rough endoplasmic flow converge and fuse with the palming phase to form new cisternia او دا غینه بیا نوې cisternia جوړیږي صحیح ده نو اصل کې دا پروتین انزایم چې کوم دي دا چیرته تیارېږي دا پر اندوپلازمیک ریټیکولم کې تیار شي بیا زموږ سره سموث اندوپلازمیک ریټیکولم راوړي دلته د دې ځینې سره روانې په میچورینګ فیز کې داسې شي دا د یو ویزیکل په پام کې سیکریټ شي صحیح ده فنکشن اف Golgi apparatus د Golgi apparatus فنکشن څه شي دي ایک نمبر فنکشن دا پریګموپلاست فارمیشن مطلب سیل وال فارمیشن پریګموپلاست موږ څه ته وایي سیل وال فارمیشن د Golgi apparatus د ټول نه هم کار دی چې د سیل وال فارمیشن کوي په سیل کې چې کوم سیل وال دی سیل د سیکریشن دی او دا اصل کې سیکریشن کوي د سیکریشن د وجې نه زموږ سره سیل وال جوړیږي په انیمل سیل کې سیل وال نه په پلانټ سیل کې سیل وال موجود دي لایسوسوم ګلایکسوسوم پرکسوسوم ویکیول اوریجینیټ یا پروډوس فرام Golgi باډي مطلب د لایسوسوم شو ګلایکسوسوم شو پرکسوسوم شو ویکیول شو دا سو پروډوس کوي د Golgi باډي پروډوس کوي دغه هم فنکشن دی اوس راځي د بوک فنکشن The MCQs points دي ځکه Golgi apparatus help in the storage of secretory product دا په MCQs کې درته چې storage څوک کوي نو هغه زموږ سره Golgi bodies کوي صحیح ده Golgi bodies څه کوي storage کوي دا secretory product storage څوک کوي دا Golgi body کوي and the modification and packing of secretory product او دا هغه modification کوي changes پای راولي او پیک کوي هغه ګوره دلته موږ سره انزایم په پام کې راغی پروتین نه هغه یو پیک پام جوړ کو secretory vesicle په پام کې In some cases او په ځینې cases کې polysaccharide may be synthesized from simple sugar in the Golgi apparatus په دې Golgi apparatus کې simple sugar راشي ګلوکوز راشي فرکټوز څه شی راشي هغه نه polysaccharide جوړ شي صحیح ده polysaccharide خو پیژنې کنه کاربوهایډریټ شو پرسکا یا لایپو پروتین شو داسې مالیکول ته جوړ کی غټ مالیکول لري نه زموږ سره ساجيږي صحیح ده In some cases polysaccharide may be synthesized from simple sugar the simple sugar نه in the Golgi apparatus په Golgi apparatus کې These polysaccharide دغه polysaccharide may then be attached د attach شي پروتین ته and lipids او lipid ته to form چې پروتین ته attach شي نو څه جوړ شي ګلوکوز او پروتین چې راوځي شي ګلایکو پروتینز جوړ کی او ګلوکوز او lipid چې راوځي شي نو ګلایکو lipids جوړ کی secretory vesicles produced by the Golgi apparatus may play the important role play کوي in adding surface area to the plasma membrane مطلب د plasma membrane surface area څوک سیوا کوي دا سیوا کوي ځکه چې د زموږ سره
कार्बोहाइड्रेट کانو پالیسیکراید جوړ شي نو چې پالیسیکراید جوړیږي نو سپیسیریا کې سیوا کیږي. دا زموږ سره دویم ټاپک و د سلیبس ګلجی اپریټس. در ایم سی کیوز دی. لایسوسوم آر پروډیوس بای رپ انډوپلازمیک ریټیکولم سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کا ګالجی باډي. صحیح ده. دریم ټاپک زموږ سره دی مایټوکانډریا. مایټوکانډریا ته موږ پاور هاوس اف د سیل هم وایو. which of the following organelle is called power house of the cell mitochondria. صحیح ده. دا څه څه دی. دا زموږ سره ډبل ممبرین دی. صحیح ده. یو اوټر ممبرین دی یو انر ممبرین دی. دا اوټر ممبرین دا زموږ سره پرمیبل دی مطلب د نه هر سیس پاس کیږي په اسانه. دا انر ممبرین دی دنه طرف ته چې کوم ممبرین دا سیمی پرمیبل مطلب ځنې سیزونه ته پاس کیږي ځنې ته نه پاس کیږي. مایټوکانډریا پاوند وډن د سایټوپلازم اف آل یوکریاټک سیل په ټول یوکریاټک سیل په سایټوپلازم کې دا موجودي مایټوکانډریا. although ان هایلی سپیشلایز سیل په هایلی سپیشلایز سیل کې دا ابسنټي لکه فار ایگزامپل آر بی سی شو. په آر بی سیز کې سي دا مایټوکانډریا ابسنټي دی ور پس سین دا اول لیدل شوی ګرینیولز د ګرینن په پام کې ان مسل سیل په مسل سیل کې په 1850 کې they are known as power house of the cell. ته power house of the cell هم وي. تا ته به سو کوئی چې مایټوکانډریا چیرته ډسکور شي په مسل سیل کې په کډنی سیل کې طالب مختلف سیلز درکړي نو ته چې مسل سیل کې انډر د الکترون مایکروسکوپ د الکترون مایکروسکوپ په ذریعہ باندې مایټوکانډریا اپیر ټو بی ویزیکلز دای سي ویزیکلز پام کې وی راډز وی یا پیلمنټس وی and also show complex morphology. فرټلایز ایگ ریسیو مایټوکانډریا فرام اومیوم. دا پکې امپورټنٹ پوینټ دی. ایک چې کله فرټلایز شي مطلب ماشوم ته د مور د طرفه دغه راځي د مایټوکانډریا کله پلار د طرفه نو د مور د طرفه. صحیح ده. فرټلایز ایگ چې کوم دی هغه ریسیو کوي مایټوکانډریا فرام اومیوم د اومیوم د طرفه ریسیو کوي. صحیح ده. دا پکې ام سی کیوز پوینټ دی. although their number the number shape and internal structure vary widely the different variable na a mitochondria is bounded by two membrane the two membrane surrounding the outer one is smooth while the inner membrane form enfolding. دا بهرنی ممبرین سموث وي دا دننی ممبرین نه د بهر ممبرین سموث وي دا دننه ممبرین دننه طرف ته پوړ شوی وي. and to the inner chamber called mitochondrial matrix او دې ته موږ وایو د mitochondrial matrix وایو. صحیح ده. د دننه ته ځکه ته موږ وایو mitochondrial matrix. these enfolds are called crest او د پول ته موږ وایو دا نه دا راغون شوی چې دا پولډونه سانسس د ته موږ کرسټیا وایو. په دغه کرسټیا باندې الکترون ترانسپورت چین کیږي. صحیح ده. دا یاد ساتئ. دا په 4 نمبر چپټر کې بیا وایو فوټوسینتھیسس کې. the membranes have the same chemical nature as that of cell membrane. مطلب د سیل ممبرین چې کوم د زموږ سره سره جوړي د پروتین او لیپید نه جوړي نو دا هم د پروتین او لیپید نه جوړه ده. کیمیکل نیچر د چا په شان دی د سیل ممبرین په شان مطلب د سره جوړه ده د پروتین او د لیپید نه. د پریزنس اف رایبوسوم د رایبوسوم د موجودګۍ ته وجنه and DNA او د DNA په دې کې خپل DNA می او رایبوسوم په کې موجودي inside mitochondria پر mitochondria کې دننه indicate the some protein are synthesized so it is a self replicating organelle. مطلب دې کې پروتین په خپل تیاریږي د چا د وجنه رایبوسوم پکې دی او ډي ان اے پکې هم موجود دی دننه نو په دې کې ډي ان اے ریپلیکیشن هم کیږي پروتین پکې هم تیاریږي د دې وجنه دې کې څه ته دې ته موږ سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیل وایو چې مطلب دا په خپل سکیږي ډیوایډ کیږي دا په چا باندې ډیپندنت نه ده. مایټوکانډریا ډیکریز سیل ماس. مایټوکانډریا څه کار کوي دا سیل ماس ډیکریز کوي ځکه چې دا شوګر ګلوکوز څخه هغه بریک ډاون کوي انرژي څخه کوي خرج کوي پاور هاوس اف د سیل ته څه کوي ټي پی یوز کوي. صحیح ده. پروډکشن اف ټي پی دا څه کوي مایټوکانډریا سیل ډیکریز کوي سیل ماس ځکه ګلوکوز څخه هغه بریک ډاون کوي. بل خبره ده د انر سرفیس اف کرسټ اند د مایټوکانډریال میټرکس. په مایټوکانډریال میټرکس کې څه ریاکشن کیږي لینک ریاکشن پر کریبس سایکل د رواني په 4 چپټر کې دا په مایټوکانډریال میټرکس کې او په کرسټیا کې الکترون ترانسپورت چین نه د شیزونه چې دي ته مایټوکانډریال میټرکس دغه ویل شي کرسټیا وته ویل شي دا تیره دا پولډو نشان جوړ او نور د دن میټرکس مطلب د دن طرف د زی ته ویل شي د ته میټرکس ویل په مایټوکانډریال میټرکس کې کریبس سایکل او لینک ریاکشن کیږي. No, in the mitochondrial matrix has small no black structure with a rotation structure پکې elementary particle وته ویل شي F0 یا F1 particle ایته مونږ وایو. صحیح ده. دا سي structure وي پکې دي ته وګورئ سینډیکشن structure دي کې سي سرشن وي دا F1 وي او دا ټیل F0 وي. as mitochondria is the site for all the reaction of aerobic respiration چې څومره دي دا چرته کیږي په مایټوکانډریا کې دننه کې کریبس سایکل شو لینک ریاکشن کوي مایټوکانډریا کې its matrix contain a large number د دې د میټرکس چې کوم وي contain a large number of oxidative enzyme چې oxidation کوي coenzymes like NAD شو AD شو رسته به تاسو وای organic and inorganic salts شو vital for aerobic respiration دا اهم وي د aerobic respiration د aerobic respiration کم دی کریبس سایکل fatty acid metabolism etc. as a result of these metabolic
د دې میټابولیک پروسس د انرژي ایکسټریټډ فرام د ارګینیک فود نه چې کوم انرژي اوزي ایکسکریټ شي is transformation to energy rich compound ATP ته adenosine triphosphate دی ته مو and then this energy is provided to the cell on demand او د سیل چې کله د ضرورت نو دا وته بیا ATP په پام کې سیل دا یوز کوي مطلب پاور هاوس اف د سیل څه شي دی دا مایټوکانډریا د ځکه د ATP پروډکشن کوي ګلوکوز بریک ډاون وکي دا غین ATP پروډکشن وشي دا ATP چې کوم دی د انرژي یو پام دی او دا زموږ سره سیل چې کوم دی په خپل ټایم کې استعمالي نور به ان شاء الله بل لیکچر کې به نور ټاپکس وایو